للذین استکبروا آئی کسانو تبوئی چی تکبری کڑے دے دعوت دی مشران انا کننا لکم تبعا یقینا منگ استاسو تابدار منگ استاسو تابدارو استاسو موریدانو استاسو شاگردانو فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار آیا تاسو لري کولې شي زمونږ نه صبر خدورنا سکولې شي اوس نو قال الذين استكبروا انا كل فيها او بو یا کسان چې تکبر کړو یقینا موږ به ټول په دې جهنم کې یو ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله تعالی یقینا فیصله کړی د پمن د بندګانو کې نمونږ د خپل ځان نه عذاب لري کولې شو او نستاسو نه لري کولې شو دغه سي مضمون مخکې سوره ابراهيم کې بیان شوی حالتا و دلتا فرق دارے حالتا بدی دا باز پا میدان محشر کی دلتا کی دی دا باز پا اور کی دنن دے دکا فنار ذکر کرے دے محشر کی بمیو پا جہنم کی دنن بمی وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب او بویا کسان چې پور کې دي څوکیدارانو د جهنم ته د مشران چې کله نا امید شي د جهنم څوکیدارانو ته درخواست وکړي دعا وغواړي د رب ستاسو نه چې آسان کړي په موږ باندې یو ورځ د عذابه چې یو ورځ خو رانه عذابه خوښي که نه نو قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات او بوئی څوکیداران د جهنم آیا نور آغلے تاسو رسولان ساسو پخکار دلیلونو رسولان دل نور آغلی سورہ زمر کم دام مضمون پرون بیان شویو پا وقت دا داخلی دو کی بتیم تپوس کئی او دارنگی پا جہنم کی دنن بتیم دا تپوس کئی ذکر زمر کی دا دخول پا وقت کی تپوس کئی نو قالو بلا دیبوی ولی نوراغلی یو ندو نبی شمار رسولان راغلیو نو قالو فدو وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او بوئی دوی دعا وارے نبی دعا دا کافرانو مگر پا بربادے کے دا کافرانو دعا اس فیدہ نور کئی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ تسلی مومنانو تا بحفاظت العذاب فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالی یقینا من خام مدد کو دخل رسولان سران او دائی کسانو سرم کوئی چی مانی روڑے پا جن دنیاوی کے یوازی رسولانو سر نہ بلکہ مومنانو سر منگ مدد کو اور کم دیکھی کو فی الحیات دنیا پا جن دنیاوی کم کو او پا ورزم کو چی ادری کی گواہان
گواهان بکل ودریږي د قیامت په ورځ نو د قیامت په ورځ به هم د دې مدد کوو دنیا کې هم کوو اشهاد جمع ذکر کړه ځکه د قیامت په ورځ به ډېر خلک ګوی کوي انبیاء علیہ السلام بم کوي ملائک بم کوي علماء بم کوي د انسان خپل اندامونه بم کوي دا مضمون وړاندې نساء کې ذکر او سوال آیات کې سورہ یاسین کې ذکر او سورہ نور کې ذکر نو الله تعالی مؤمنانو له تسلی ورکړي چې تاسو مخ فکیږئ په هر صورت کې واساسو مدد کوم دنیا کې آخرت کې ودلته کې بیا بعض مفسرین یو سوال ذکر کړی دی سوال دا دی چې په دنیا کې بعض انبیا وجل شوي دي دغسې علما هم وجل شوي لکه یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام بعضی د علاقو نه شړلی شوي دي لکه ابراهیم علیہ السلام شو محمد صلی الله علیه وسلم شو بعضی آسمان ته اوچت کړی شوي لکه عیسی علیہ السلام شو دا څنګه مدد دی د الله له طرفه نو د دې مفسرین جواب کوي دې ته ویل کېږي خبر عام مراد به د دې نه بعد شي او په قرآن کریم کې هم دا ډېر راغلی او د لغتو کې هم شته خبر عام مراد د نه بعد عام خبر الله تعالی ورکړی دی لیکن مددونه بیا باو سره کړي دي دویم جواب دای چې مراد د مدد نه بدلا غستلی د دې د پاره د دې د قوم نه برابر خبره ده کدا بدله د دې په جون کې او کدا دې د جون نه بادي کدا انبیاء علیہ السلام د مرګ نه بادي او کدا دې په جون کې وي نصرت نه مراد د بدلا غستل مونږ د خپل رسولانو د پاره بدلیلو د مؤمنانو د پاره ملو دای د دشمنانو نه څوک چې انبیاء علیہ السلام سره دشمنی کوي مؤمنانو سره کوي الله بداغه بدلا دي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار پاورس چې و فایده نه ورکي ظالمانو ته بانی کول دوی هیڅ یو بانه به فایده نه ورکي وی بدی دا پار لعنت وی بدی دا پار کور رستنه ناکار کور رستنه چاسی شه دے اور د جہنم یوم منصوب دے زکا بدل دے دا یوم یقوم الاشهاد دے کے بل قرد درف امشتا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم فقرد درف سرا دعو تفسیر شی دا یوم یقوم الاشهاد دا پارا دوان قرات اشتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ یقیناً من ورکړیو موسی علیہ السلام د تورات هدا نه مراد د تورات دی او تعبیری په هدا سره ذکر کړی دی چې مکمل هدایت دا د الله په کتاب کې په بل څه کې نه پورا ہدایت چے حاصل والواڑی نو دا اللہ کتاب نبرازی پاتے کڑے و منگ با کتاب بنی اسرائیلوں کے
ورثنه ذکر اورو چې دی مستحق د دې کتابو دغه میراث ویم دیتا چې څوک مستحقی نو هغه ته په میراث کې حصہ ملاوي دا وخت کې دا بنی اسرائیل د دې کتاب مستحق د صدا پار ورکړې او هدم او ذکر لول الالباب د پار د هدایت او د پار د نصیحت د خالص او عقل والو د پار دلته هدن مفعول له دې ځکه منصوب دی کتاب هم د هدایت د حصول د پار ورکړې فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار صبر کوا یقینا وعد الله یقینی دا بخنه وانا د خپل ګناهونو تسبیح وایا سر د حمد رب سانا بیگای او سوا درې سلور خبرې ذکر کړې بیگاو سبای ذکر کل دا کنایت دوام ہمیشہ اللہ تعالی ذکر کوا سبحان اللہ الحمدللہ وایا واستغفر لذنبک وبخنا وارد خپل گناہ سوال دل دای چې ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه گناہ شي وسه انبیاء علیہ السلام ہو معصومی دائی نہ ہو گناہ نہیں کی سنگ دل دئی بخنواڑا جواب دانے جو استغفار دا مستلزم دا گناہ نہیں بلکہ اظہار دا عجز دا پا رہی دل تجدل دا حکم شئی پا استغفار دا اصل کی بیان دا عجز دے تاسو لازم نه ده چې یو سړی استغفار غواړي او د خامخا ګناه کړي ناسبه سم خلک استغفار غواړي بعضوی بخنه غواړي لزن بکا د پاره د تخفیف ستان کله چې پتا باندې د زړه بوج راشي سر درد در باندې راشي خلکو خبرونه تنگ شي نو بخنه غواړي استغفار وانا اور دغه سے حدیث کی ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې په ما باندې کله ساډو به راشي نو زه استغفار واړم دا جان نجات ورکړي ذهنی سکون د پاره استغفار چې یو عظیمه نسخه ده ذهنی ټینشن د پاره درم دا دے چې واستغفر لذنبک دا په تعلیق باندې حمل دی مانا بخنه واړه د خپل ګناه د پاره کچري ګناه در نوشي ګناه دې نه د کړي حقوشي دې د تعلیق وي ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی یقینا کسان چای باسونه کې د الله پایتونو کې بغیر د دلیل چراغله دوی ته دلیل ور سره نشته او د الله پایتونو کې باسونه کوي اتاهم زکه ویلې نه چې دلیل باغی چې د الله د طرف وي بس نشته د دې پسې سينو کې مگر لوی مقصد دی چې نه دي دي رسیدونکو دای پورا والی ته دی چې د الله په دین کې باسونه او جګړې کوي دا ولې کوي ځکه چې د دې په زړونو کې او سينو کې یو لوی مقصد پروت دی اغلی مقصد سره هغه د دې صورت په 5 آیت کې ذکر شوی لیتحذ به الحق لی مقصد دا چې په دې باطل او باسونو باندې جګړو باندې
دا الله تعالی دین دی اونړی خو الله ما هم ببالغی دی داغي پوروالی ته نشي رسیدي د دې د ارمان به پورا نشي دیم تفسیر دا نشته دی په سینو کې مگر لوی حسد دی ندی دی رسیدونکي دای مقتضا ته دا باسون او چون چراغان زکه کې د الله په دین کې چې زړونو کې حسد پروت دی تعبیر الله تعالی په کبر سره کړي زکه حسدم د کبر د وجه راځي خو الله تعالی وی چې د دې مقتضا ته دي نشي رسیدي کیږي باغ چې الله یې واړي نو پدا سي وخت کې مسکه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير پناهي ورد الله پنوم یقینا اوریدن کې اندلیدن کې نه پدا سي وختونو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا متکبر سړی د تکبر نه بچي د حاسد د حسد نه بچي د دشمن د چلونو نه بچي لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون دیتا اثبات القیامه وی دلیل بیانی دیتا دلیل انی وی خامخا پیدائش د اسمانونو د ځمکې ډېر لوی دی د پیدائش د خلقونه لیکن زیات د خلقونه علم نه لري د اسمانونو د ځمکو پیدائش د خلقو د پیدائش نه ډېر لوی دی چې اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي نو تاسو نشي پیدا کولای سو دوباره چې تاسو قیامت نه منئ اور دغسی مضمون با احقاف کی می درید شایات کی حالتم دا مضمون بیان کرے دے وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء نرے برابر اڑن دولیدن کے او آکسان چی ایمان روڑے دے نیک عملونه کړي او نه بدکاران قلیلا ما تذکرون بس دلک کسان تاسو نصیحت علی اڑون دولیدن کے برابر نه دي نو مومن او بدکار به څنګه برابر شي عجیب خبره ده وی مسلمان او کافر به بیا څنګه برابري عالم او جاهل به څنګه برابري خو پدې خبرو ویل کسان بوي نو د دې فرق د پاره الله تعالی قیامت قائمي اوس خو نه پويږي هغه ورځ به پوي شي ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون یقینا قیامت خامخاراتن کې نشته شک داري پراته کې لیکن اکثر د خلکو په ایمان نه لري ایمان نه لري من تیار نه کوي ډېر خلک د قیامت باندې ایمان نه لري اکثر الناس ویلې زیات خلک قیامت نه مني یا زبان حال سره نه مني یا زبان قال سره نه مني سوک په خله باندې وی چې قیامت نشتا او سوک عملی وینا کې چې قیامت نشتا ځکه عمل داسې دی چې دا غینه پته لګي چې لګا دا سره هو قیامت نه مني ښه وقال ربكم ادعوني استجب لكم اوس د نجات د پاره الله طریقه بیانوي وای رب ساسو حاجتنا وړ زمانہ زب پورا کم ساسو حاجتنا زمانه وړ نو زب پورا کم
د ټولو انسانانو حوایج الله پورا کوي هو شرط پدې کې دا دی چې دعا په صحیح طریقه باندې غواړي حاجت په صحیح طریقه غواړي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين یقینا کسان چې تکبر کوي زما د عبادت نه زرد چې دی و داخل شي جهنم د ذلیلان کم خلق چې د الله د بندګۍ نه تکبر کوي دلته عبادت نه مراد ابن جریر وی په معنا د دعا سره څوک چې تکبر کوي د دعا غوښتلو نه زمانه دعاګانې نه غواړي ما ته عاجزي نه پیش کوي داخلك به جهنم د ذلیل ور داخليږي ته ولې دعا نه غواړي دی وجنا حدیث کې راځي امام ابن کثیر هم دا حدیث ذکر کړی دی سنن ابي داود هم راوړی رسول الله سلام فرمای الدعاء هو العباده دعا چې دا کنه د عین عبادت دی او بیا د آیت ولستو چې ودعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي یو سړی دې په دعا غوښتلو کې ځان مشغول کړی دی د الله په بندګۍ کې لګیا دی دعا سبل چیز نه دی دعا عین عبادت دی کنه بعض روایات کې راځي چې مغز د عبادت دی خدغه روایت ضعیف دی مغز سکه خود دعا عین عبادت دی دلته ابن کثیر بیا د کعب الاخبار نه بعض خبرې ذکر کړې دي د دې امت په خصوصیت باندې یو خصوصیت د دې امت دا ده په دغه خصوصیاتو کې ځکه ټول نشو بیانول یو خصوصیت دا ده چې الله تعالی دې امت طویل دي ادعوني استجب لكم زمانه دعا وغواړئ زما پورا کم سازو حوایج او مخکینی انبیاء علیہ السلام ته ویسوي ادعوني استجب لك داعی قومونو ته داسې نه دی ویلي هغوی به پیغمبر ته خبره وړاندې کوله نو پیغمبر به الله ته وړاندې کوله او د نبی سلام امت خصوصیت دا دی چې په خپله د دعاګانې غواړي ابن کثیر دا روایت راوړی دی بلکې الله تعالی په دې باندې غوسه کیږي چې کله داغه نه دعا نه غواړي او څه چې معنی ولې نه غواړي من لا يسأله يغضب عليه حدیث کې راځي څوک چې د الله تعالی نه سوال نه کوي دعا نه غواړي الله په دې غوسه یو شاعر موي چې الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم هنا يسأل يغضب الله داسې ذات دی چې کله داغه نه سوالونه نه کوي نو غوسه کېږي چې ولې ما نه غواړي الله وي او انسانانو نه چې غوښتنه کوي نو انسان د غوښتنې په وخت کې غوسه شي یو پیره به ته وغواړي درب کې دوه پیرې به ته وغواړي درب کې آخر کې به دوی زمانہ ستابل سکار نشته دی انسانانو کې داسې مشته چې درکیم نواسم غوسه کیږي ورکړه خوري لري خبره ده بعض خلکو کې د ورکړې صفت هم نه یواسي غوسه کیږي خلک وی کنه وی د دوی د پردي درستخان باندې موي د ملمه بدی شي بخیل سړی بارا کی چوي
خپل خاصم ګډوډ دی او بل چې کوي نو هغه ته وایي مه کوه. انسان کې دا صفت پروت دی. په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ترمذی دا روایت راوړي، احمد هم راوړي، سلور خصلتونه دي د الله تعالی او د بنده په منځ کې. یو پاغه خصلتونو کې دا ده چې د الله تعالی او د بنده په منځ کې فمنک الدعاء وعلی الاجابه. الله بندگان ته ویلي چې تاسو به دعا غواړئ او زه به قبلوم. دا د دې په منځ کې هغه ربط شو. نو قرآن کریم مونږ ته دا تنبیه راکړې ده چې د الله نه به دعاګانې غواړئ. زمونږ په باب کې د خلکو دا خبره مشهوره کړې ده او کېدای شي تاسو هم خبر یې چې دا اهل الحدیث چې دي که نه دی دعا نه مني. ډېرې کیسې دي، یو کیسه پکې دا ده دی دعا نه مني. نو څنګه دعا نه مني؟ دعا نه منل خو د دې معنا ده چې د الله کتاب نه مني که نه، د الله خبره نه مني. نو په مسلمانانو کې به داسې مسلماني چې هغه به د الله خبره نه مني. دا هو الله مونږ ته ویلي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کم سړی چې زما دعا نه مني تکبر کوي زه به جهنم ته داخلوم. نو مونږ خو چې وکتل نو داسې څوک خو پیدا مونږ نه کو. نو دا ولې خلک تهمتونه تړي اهل حق پورې؟ ولې د هغې بدنامولو کوشش کوي؟ دا بلا څنګه مسلمانان چې خلک بدناموي دعا وی نه مني. مونږ خو وایو چې څوک دعا نه مني دا د سره مسلمان نه دی، دا خو د الله کتاب نه مني او ته دوی دعا نه مني. او په هغه حقیقت باندې دی پوه نه دي. هغه دعاګانې ټیک د مونږ نه منو، الله مغه نه مني، رسول هم نه مني، د دین ائمه نه مني، محدثین مفسرین ټول نه مني. چې یو ځای دی چې پای کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دعا نه ده کړې او ته کې پکې ځان نه پکې روباسي. په یو ځای کې پیغمبر پاک یو دعا ویلې ده ته د هغې په ځای بله وې، د جومات ته د راننوتلو په ځای ته د باتروم دعا وې. دا خو نه منو که نه؟ د باتروم ته د داخلېدلو دعا جدا ده او د جومات دعا جدا ده. نو هر ځای کې خپله مناسبه دعا به کې که نه. یو ځای کې یو ملا ماته وی چې تاسو دعا نه منئ. ډېره مخکینۍ خبره ده. زه وخت کې جامعة الازهریه کې وم. ما څنګه دعا نه منو؟ وی نه منئ که نه. ما چې کله یو ناوې واده شي او دا زنانه د ناوې له مبارکي ورکوي نو دا څه دعا به وي ورته؟ دارنګې یو هلک واده وکړي ملګري راشي دله مبارکي ورکوي نو دې دعا کې به دې هلک ته څه وایي؟ وایي څه به وایي مبارک شه ورته وایي. نو ما دا خو د ښځو دعا ده که نه؟ پیغمبر چې امت ته څه ښودلي یا به څه وي؟ ما عجیبه خبره ده. دعاګانې خپله نه درځي، تاله دعا نه درځي او ته منې. د الله په فضل مال راضي اوسې نه منم، دا کوم عقل جنګ دی؟ نو دعاګانې ته خپله نه دي یادې. دعاګانې یادې که هغه وایي هسې تهمتونو باندې خو کار نه کېږي که نه؟ بدعي دعا مونږ نه منو، شرکیات مونږ نه منو.
رسمونه د رسمونو دعاګانې موږ نه منو چې پیغمبر نه کړي نه منو باقی چې دعاګانې شریعت کې چې کومې ثابت دعاګانې او چې نه مني دا دونه تفصیل ما سي وکړو الله چې دا سړی به جهنم د ذلیل داخلوم چې کوم سړی کې د تکبر صفت او الله تعالی ته عاجزی نه پیش کړي جهنم داخرین شیخ الاسلام لیکي امام ابن تیمیہ په خپل کتاب الصارم المسلول کې لیکي علی شاتم الرسول آغا لیکي فإن اللفظ المهین والداخرین لفظ د مهین او لفظ د داخرین په وصف د عذاب کې دا د کافر او مشرک د پاره الله استعمال کړي اهانت و ازدالا د مؤمن ګناګار د پاره د زجر او د عتاب د پاره دی گویا کې الله ډیر غصه دی د کافرانو د صفت د عذاب ذکر کړي مؤمن د پاره چې ته ولې دعا نه وانه مان دا ځکه چې الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله ځان دې چې جوړ کړی د ستاسو لپاره شپه چې آرام وکړي باغې کې او ورځې رڼا والا شپه کې آرام وکړي ورځې رڼا والا ګرځولې ده لتبتغوا من فضله چې په دې رڼا کې د الله فضل ولټوي ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون یقینا الله تعالی خاوند احسانات دې پټولو خلقو لیکن زیات د خلقو نه د الله شکر نه ادا کوي احسانات ډیر دي خو شکریا وستون کې خلق کم دي هر سړی په نش کې لګیا دی کروڑپتی او اربپتی چې سوي هغه وی نشته هم وی ما بیگا نه د خړلې هر سړی نش کوي بس الله وی نش مکه ما هو پتا سوړې احسانات کړی دي ذالکم الله ربکم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون دیتا نتیجه د دلیل وی دا صفتونو والا دا اللہ تعالی چې رب ساسو دے پیدا کون کې د هر یو سیز دے نشته د حقدار د دعا ما سوا ددنا حقدار د دعا بمغی الہ دلته کې دا معنا نو پکم دلیل تاسو بیا اړول کېږي د دې عقیدینا څه دلیل دی چې تاسو د الله نه دعا نه غواړئ غیر الله نه غواړئ کذالک یوفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون دارنګ اړول کېدل هغه کسان چې د الله د آیتونو نه انکار کوي دا صفت پدې کې موجودو انکار آیات الله د الله د آیاتونو انکار کولو الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء انعامات مکانی ذکر کړي الله غزان دې چې جوړ کړی د ستاسو د پاره زمکه داران زمکه د آرام د پاره جوړ کړی دا دلیل دی چې په فضا کې آرام نشتا آرام چې نو پزمکه باندې دا جازونه چې بر رواني سونه انسان وار خطای خوب هم د یری نه ورځي والسماء بنا اسماني ګرځولې چت وصورکم نشکلونه درکړي تاسو ته فاحسن صورکم نو خسته کړي دي تاسو شکلونه شکلونه درکړي هو شکلونه د بیا خسته کړي دي
د انسانانو شکل چې دا پټولو مخلوقاتو کې خسته شکل دی. سورہ 3 سلورم کې مرাজি تغابن وم کې مرাজি سورہ 3 کې په قسم خړلې ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انسان ډېر خسته دی. دیو جن حدیث کې راځي چې انسان تبخر او خنزیر دغه نمونه نه دي. من په شریعت کې نه راغلي او دون احترام راغلي چې په مخ بوله گزارم نه ورکه دیته فاسن سورکم ورزقکم من الطیبات او روزی درکړه تاسو د پاک خوراکونو نه. د انسانانو روزیم ګور ډیره پاکه ده د عام حیواناتو په نسبت. اجدا مثلا چې انسانان ځان نه حیوانات جوړي یو چندخان مخري ماران لړمانان مخري په چین کې یو خار دی هغه سپیم خوري. ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. دغه صفاتونه والا الله دې چې رب تاسو دې برکات چونګې الله تعالی چې رب د ټول عالم نه روزی درکړې دا هو پروزه کې برکات غا چي. ذکوي فتبارک الله رب العالمین. دې د تفریق ما قبل وی رد الشرف البرکات. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. دغه الله تعالی همیشه ژوند دی. حي دې د صفت د ذات وي همیشه ژوند دی همیشه پاغه باندې فنا ناراضي نشته د حاجت پوره کوونکې ما سوا ددنه نو حاجتونه واړه داغه په داسې حال کې چې خالص کوونکې هغه لر आवाज د دعا الہ دلته کې دا معنا بکې نشته د حاجت پوره کوونکې لا اله الا هو. حاجت پورا کون کے یو اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام صفتون دا کمال خاص اللہ دا پارنی چی رب دا مخلوقاتو دے. دی صورت کی لا الہ الا ہو مضمون بار بار راغے ہر زی سرما مناسبت ترجمہ کردی دا هر ځای کې به یو معنا نه کې ځکه هر سورګل هو شاګل نه کنه چې تا دغه یو ټکی صحیح کړي نه آیتونو کې چې سب بیانېږي نو هغه څه معنا وکړي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. ہر کله چې د الله تعالی صفات د ذات صفات د فعل بیان شو مشرکان وی چې زمونږ د الہم کله کله د دې صفات هم بیان کړه. جواب دا دی وای یقینا زمانہ کړه شیم د عبادت دای کسان چې تاسو کوي ما سوا د الله نه. هر کله چې راغله د ما تخکار د دایل طرف د رب زمانہ زه خود دې د بندګۍ نه منع کړی شم. د دې صفات بیانول خود دې عبادت دی. وأمرت أن أسلم لرب العالمین. دې ته اظهار د دعوی وي حکم کړی شم ما ته تابع اوسم د رب العالمین د پاره همیشه. حکم دا دی چې زه د رب العالمین تابع یم همیشه د پاره. یو ورځ د ورځې نه جمعه خان او اختر خان نه همیشه د رب العالمین تابع ویم. نو څنګه ستاسو صالح روبلم
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. الله غزان دې چې تاسو پیدا کړی د خورنا به د نطفه نه به د ټوکړې د وینې بیا یې روي باسي تاسو ماشومان. نطفه کې تغییر راشي د وینې ټوکړه دې جوړ شي. سورہ حج کې ورته مزغم وای مزغه ته جوړ شي. دلته مزغه ذکر نکړه علاقه ذکر کړه. سورہ حج کې د انسان صورت مخ کې ذکر نه وکړه دیو جنال ته مزغه ذکر کړي و. دلته د انسان صورت مخ کې ذکر نو مزغه ته حاجت نه و. وصورکم فاحسن صورکم بیا روباسی تاسو طفلن ماشومان. طفل اصل کی تابعدار توئی معشوم تم طفل زگوی چه دیم تابی هر چال ورزی. دل دا بیا عاطف دے سمما بیا سے چلو کی دی معشومان تربیت کئی کنا. ثم یربیکم بیا ستاسو تربیت کئی. اصل مربی دا معشومان اللہ دے. مور و پلار ہویا سی ظاہری مربیان دی. داولی تربیت گئی لتبلغوا اشدکم دے دو پار چی تاسو ورسی خپل زوانے تا. تربیت اللہ تعالیٰ کی نزوانے تا ورسے نو بیا سے چلو شی. نو دل تک بیا فیل روباسا سمما بیا پا مزمز ساسو دا زوانی کمی گی. ینقصکم القوة قوت اللہ پا مزا کمی آرگنے چی کمی دینا پار تکونو شیوخا دینا پار چی تاسو بوڑاگان شے. قوت چی کم شنو سڑے بوڑا شی. خدا قوت چی اللہ تعالیٰ کمی نو تدریجنی کمی. سلویخ تا کالو نباد پدی قوت کی کمی رازی ہو تدریجن رازی. انسان پدی نپوئی گی. بیا چی سمر دا انسان عمر زیادی گی نو دمر پاگ کی بوڑا والم زیادی گی کنا. دا ټول حالات په انسانانو راځي. ومنکم من یتوفی من قبل بعض د دین هغه څوک بعض استاسو نه هغه څوک چې وفات کړی شي د دې نه مخکې. بعض داسې چې د ځوانۍ نه مخکې وفات شي. دا کارونه الله تعالی ولې کوي لتبلغوا اجلا مسمى دې دپاره چې تاسو ورسئ نیټې مقررې ده. من ويفعل ذلك لتبلغوا اجلا مسمى دا به د هغې دپاره علت شي. دا هر چا دپاره الله یو نیټه مقرره کړې ده. ماشومانو دپاره هم بوډاګانو دپاره هم ځوانانو دپاره هم. نو څوک دې دا نه وایي چې دی مړ شو که نو مړ شو خو نیټه یې پوره شوه که نه. مر خو معشوم ته ځوان ته بوډا ته نه ګوري که نه. ولعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پوه شئ په دې خبرو په دې پوه شئ او د الله تعالی په کارونو کې ګوتې ونه وهئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ غزان چی جندی کولم کئی مڑ کولم کئی. کله چې فیصله وکړي د یو کار د پوره کولو یقینا هغه ته ووایي شنو هغه شي. د یو کار د پوره کولو اراده وکړي لکه دا مخکې کارونه ذکر شو. خاص کر د انسانانو پیدایش د انسانانو مرګ هغه ته هیڅ هم ګران نه دي. اوس یې توکه ده اوس یې توکه اوږده خو نه
ودخني ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون آیا نگوری یقینا آیا نگوری هغه کسان چې جګړې کوي د الله په دین کې آیات الله نه مراد د الله دین دی دین کې جګړې کوي بے ځای جګړې کوي علم ورسره نوي او باسونه وکړي نو ان یصرفون په کوم دلیل دی اړول کېږي د حق نه بغیر د دلیلان نو ولې دی جګړې کوي الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون کسان چې نسبت د درو کړي کتابونو ته کتاب جنس شو یو کتاب نه دونه څومره کتابونه چې دی هغه د نسبت د درو کړي او پاغه حدیثو چې مونږ را لګنی پاغه خپل رسولان نظر د چې دی په شي رسولان الله تعالی پسر علی گلی په حدیثو دلیل نه چې څوک د الله تعالی د کتابونو سره سره د احادیث مخالفت کوي نو دا سره د زجر مستحق دی او آیت کلمه دلیل د په حجیت د حدیث باندې چې احادیث په دین کې حجت ده کم شان چې د الله تعالی د کتاب ده دغه شان د احادیث هم ده په باب د استدلال کې دوه یو شی ده اذن اغلال فی اناقهم والسلاسل یصبون کله چې بتوقنا د دې پسټونو پوری والسلاسل او زنجیرونه به د دې لاسونو ته لاسونه او خپې به ول تړلی چې تاسو ولې د الله د کتاب او د نبی د احادیث مخالفت کړي یصبون راخ کل کیږي با کم ځای کې راخ کل کیږي فی الحمیم په ګرم اوبو کې ثم فی النار یسجرون بیا په اور کې ورات کړي شي څنګه چې دا خلق په دنیا کې غوخي په سیخانو کې اسکرو باندې ورات کوي خوري دغه سیوا د قران او سنت مخالفین په جهنم کې الله ورات کوي الله سخت وسره دا څه خلق ده هسه جګړې شروع کړې وي ګرمو بو کې وي دور کې وي سورہ رحمان کے براشی درسل خیات کی یطوفون بینہا و بین حمیمنان واقعہ صلیح کی موئی نو ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون بیا بویل شدوی تکم زیدی آغا معبودان چتاو شریکون اور آولے کنا آغا باباگان مصراولے چه ځان نم جوړ کړیو تشركون من دون الله الله نما سوا نو قالوا ضلوا عنا ديبوي غائب شو زموننا ورک شو زموننا پتہ نہیں شو ضلوا معنی غابوا زموننا غائب شو مونږ نه وینو ننا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې نو مونږ چې आवाजونه کړې د دې وړاندې هیڅ چاته یا الله مونږ دستانه ما سوا چاته आवाज نه کړې په دنیا کې دا دروغ وګوره سورہ انعام کی تیرشی دوی شاعت کی التا قسم مخری واللہ ربنا ما کننا مشرکین مونږ غیر الله ته چرته چغه نه دواله لوی ځان پیرا بابا پیریانو ماماګانو دا قصه هم نه کړي الله کذالک یذل الله الکافرین دارنګ خطا کوي الله تعالی کافران په جواب کولو کې کافران الله تعالی د صحیح جواب ویلو توفیق نه ورکړي کله یو سوي کله بل سوي
کله به اقرار کوي کله به انکار کوي داول ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون دا پدې وای چې وای تاسو چې خوشاله بم کولې پزمک کې ناحق او په سبب دای چې لوی بم کولا پناحق خوشالي بم کولا باطنن لوی بم کولا ظاهرن بیزای خوشاله بم نه کې چې کوم شریعت حرام کړی خوشالي به کې خود شریعت په حدودو کې به کې کنه شریعت چې د کومې خوشاله اجازت ورکړي بس وکا د سنې چې منع کړی نو هغه نه کوي بس الله دې رحم وکړي ډېر زنانه په دې مصیبتونو کې مبتلا دي زما د تجربه مطابق 98% زنانه په دې بهای کې مبتلا دي بے ځای خوشاله کوي کاغذ مدرسو والا دی او که غیر مدرسو والا دی دا فرق هم بگی نشتا ډېرې کمې زنانه وي چې هغه د خوشحالۍ د الله په حدودو کې نافذوي ورنه چې پې راشي که نه ډېره مو لیدل په دې سترګو سړي او ښځې ټول ګډېږي خاص کر د جنج په ټایم کې چې جنج راشي حاجي صاحب هم پکې ناست دي او قاری صاحب هم پکې ناست دي د مدرسې نه فارغ عالم هم پکې ناست دي هغه خلک چې هغه په اسمان په خبرو راښکته کوي دیم پکې ناست دي هغه خلک چې جماعت کې ته استاد خبره نشي کولی هغه هم پکې ناست دي جنج دی وایي ښه نر ښځې ګډېږي دی ورته ولاړي ښه دون غیرت پکې نشته چې جواب پسې کوتي وکړي که نه زه چې نشي کولی د سره په دې واده کې شمولیت مکو دا غیرت خوږه که نه بیا وایي څوک خورزه مې ده څوک وایي وریره مې ده څوک وایي ګاونډ دی او جماعت کې به ځان نه خر جوړ کړي نو بیا خو جماعت کې خر مه جوړو که نه په دې خپلو سترګو مې ښه خلک ولیدل په وخت د خوشحالو کې دی غریب بیا هیڅ هم نشي کولی الله وی امتحان خوار ورځ نه وي که نه امتحان هو کله کله وي داسې یو زم پرې تاوم تم تاوې بلم تاوئ عام وختونو کې هو هر سړی مولا بادر دی خو پته هله لګي چې راشي در باندې دونه ورته نشي ویلی چې دې محله کې کم از کم جنج بوځې جینې بوځې کم از کم تماشې خو مه کوې نه مړه جماعت کې به اذان شروع وي ډزې به هم شروع وي تماشې به هم شروع وي او جنج به هم روان او خلک به ورته ولاړ او بیا چې جماعت کې مولوي صاحب لږ کوک را کوک شي که نه هله وایي کوک شو ښه نو دغسې خلکو ته زما بلا غوسه بیا راځي هسې بیسه زما مازه خراب دي چې زه غوسه کېږم خو دغسې سړي ته مې غوسه ځکه راځي چې ته خو د سره انسان نه خپل حال تا نه هیر دی چې دلته اوس لانجې کې او د حد نه مې ورته زیاته بیا غوسه کړي ځکه دا دینداره دی نه د دین هسې بس نافظ کړی دی بس جماعت پورې دین دی چې جماعت نه پار شي بس خپل کوتاو بوتاو کې مبتلا دی خوشحاله به د شریعت په حدودو کې معاملاتو کې ودونو کې د خلکو د دین پته لګي د الله په فضل سره مونږ په عملم کړو چې تر څو ژوندیم کوم بیم ټول دنیا خفه کیږي هغه ودونو له مونږ تلیم نه یو که خپلوان دي که پردي دي او بعضو له به تلیو ناخبرتیا کې به هم تلیو او په سبب دا چې تاسو لوی کوله ظاهرا تفرحون د باطن سره لګي تمرحون د ظاهر سره لګي بعض خلک باطنن خوشحالي کوي بعض ظاهرن کوي لوی کوي
الله به ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین ننوځي دروازو د جهنم ته همیشه به پای کې ډېر بد ځای د اوسېدو د متکبرینو نه تا ډېر تکبر په دنیا کې کړی خلکو ته ځان دیندار معرفي کړی او حقیقت کې داسې نه وي نو فصبر ان وعد الله حق نو صبر کوه یقینا وعد الله یقیني ده یو 500 آیات ور سره ولګوا هلته وعده شوی وه انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فإما نرینک بعض الذین نعدهم یا به وښایو موږ تا ته بعضې هغه عذابونه چې موږ دوی سره وعدې کوو دا فإما دلته شرط دی نو جزا خو غواړي که نه د کومو عذابونو وعدې چې موږ دوی سره کوو نو تا ته به دنیا کې وښایو نو جزا به یې څه وي ستا تسلي به وشي ځکه د دشمن سزا باندې سړي ته تسلي میلاو شي نو نبی سلام ته الله تعالی وی تسلی ورکړي یا بستا دشمنانو لمونږ عذاب په دنیا کې ورکو نو ستا تسلی به وشي او نتوفینک فإلینا یرجعون یا به موږ وفات کو تعالی را چې تا وفات کو دی آیت کلمه کې سوچو کې هر کله چې پیغمبر پاک وفات شي او د وفات نه بعد د دشمنانو الله سزا ورکوي نو ته خو نه لیدل که نه که وی لیدل د وفات نه بعد خو نه لیدل تسلی چې د ته میلاویږي خو په ژوند کې به میلاویږي که نه نو یا به موږ وفات کو تعالی را نو ته به په آخرت کې بیا ووینې آخرت کې به د دشمنانو سزا وویني خاص زمونږ طرف ته به راوګرځلی شي نو دلته کې الله تعالی رؤیت د دنیا او وفات متضاد ګرځولی دي دلیل شو که پیغمبر پاک ژوندی لیدل کولی شي نو چې وفات شي بیا لیدل نشي کولی نو ولې خلک لګیا دي چې هغه ژوندی دی دا عقیده د قرآن نه مخالفه نه ده आराफ के यूनस के ज़ुखरुफ के दी सूरतों के इमदा मज़मून वलक़द अर्सलना रसूलन मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़सस अलैक दलील नक़ली इजमाली द टोल रसूलानो यक़ीनन मोंग را لېږلي ډېر رسولان د ستانه مخکې بعضی داغی ناغا سوک چی مونگ بیان کرده داغی تاتا و بعضی داغی ناغا سوک چی مونگ بیان نده کرده تاتا دا بعض رسولانو بیان مونگ تاتا کرده دا بعض هم نده کرده خاص کر پا سور نساء کی 20 رسولان اللہ ذکر کری دائی واقعات بیان کری دی دغسی نور صورتونو کی آراف کی ہود کی یونس کی قصص طاہا کی مکی صورتونو کی اللہ دباز و انبیاء علیہ السلام و بیان نبی تکڑے دے خدا سے رسولان ہمشتہ دے چی داغی بیان منگتا تا ندے کڑے بس داغی علم بوس اللہ سری چا بسم رئی نو دا خبر د خلکو غلطه ده چې 1,40,000 زیات او کم انبیاء الله را لېږلي قرآن وی چې نه موږ د بعضو بیان تا ته نه دی کړی چې نه دی کړی نو به څومره علم به صغی الله تعالی سره چې څومره انبیاء او رسولان الله دی دنیا ته را لېږلي دي دغه شوی نه دی شوی نه معلومات د کوم ځای وشو دے باب کے کم روایت خلق پیش کئی امام احمد مسند کے ذکر کرے دے چی تپوس و شو چی انبیاء علیہ السلام سومر دی وی 1,40,000 ہر رسولان پاکی سومر دی وی 340 دی وی
عوام حضرات ډېر وي هغه مولیان هم وایي چې صرف مولای عالم نه وي، مولا او عالم کې فرق دی که نه. دا روایت محدثینو ضعیف کړی دی، ابن کثیر هم راوړی پورا جرح پې کړی ده. زمونږ استاد شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه هم په تفسیر احسن الکلام ړومبي جز کې د ضعف فتوا په دې باندې لګولې ده، او ما دلته ډېر نقل کړی د تفاسیرونه په ټولو وجوهاتو دا روایت ضعیف دی. ځکه قرآن سره معارضه ده که نه. قرآن وایي چې د بعض رسولانو بیان مونږ ته نه دی کړی، آسانی دی ضعیف دی. اټکلي فیصله نشي کولی چې انبیا څومره دي، رسولان څومره دي، علم یې الله ته دی. دا یو علمی خبره ما وکړه. نو دوی دا اعتراض وکړو چې مخکینی انبیاء صحیح وو، ستا رسالت موږ نه منو. ولې نه منو؟ ته موږ له معجزه راوړه که نه؟ نو معجزه خو راوړې وه، نه داسې معجزه راوړه چې موږ یې غواړو. دی به څه وي؟ صفا مروه دا دواړه غونډې د سرو زرو جوړ که نو موږ مسلمانان شو. الله وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، نشته ده په اختیار د رسول کې چې راوړي یو معجزه مگر د الله په حکم. د نبی په وس کې معجزات راوړل نشته، او بد الله په حکم راوړي. فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، کله چې راشي حکم د الله تعالی نو فیصله به وکړي چې په انصاف ښکاره بشي په دغه وخت کې باطل پرست خلک. حکم د الله تعالی چې راشي نو د باطل پرستو بطلان به ښکاره شي. داسې نه ښکاره کېږي، عذاب په وخت کې ښکاره کېږي. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون، الله غزاد دې چې پیدا کړی دي ستاسو د فائدې لپاره څاروي، دې لپاره چې تاسو صلی او کې پاغي او باز دای نه خورئ. په باز څارو باندې خلک سورلی کوي، باز څاروي داسې چې حلال کی دای غوښه خوري. ټول څاروي خلک نه حلالوي، ځکه ټول څاروي حلال دي نه. په خرونو باندې په کچرو باندې خلک سورلی کوي، غوا خلک حلالوي. ټیک د بازې دا حلالوي خلک نه حلالوي. ولې؟ د پيو د پاره ساتي، نورو فواید د پاره ساتي. شته ستاسو په پای کې منافع او فائدې ډېرې، سارو کې نورم ډېرې فائدې دي. بعض کتابونو کې دا مسله ما لیدلې ده چې په کم کور کې وي ساروي دا کور بختور می وي. حدیث خبره نه ده، کتابی خبره ده. دغه کور وي برکتی، او تجربه سره چې مونږ وکړو واقعي وینو په پکې شملې پکې وي. باجی پینه ته خرڅي سو کې خیس خرڅي. خو ګورای پدې کې به یو شرط دی، اکثر دا سارو والا دی په عبادتونو کې ډېر سستی منځونو کې، خو شرط به ګورای پدې کې دی دا څنګه چې سارو سره ساروي شي دیم ساروي شي، پته نه لګي ساروي کم دی او سړی کم دی. تاسو باندې کې باقی ساروي ساتل لري خکار دی. سارول وبور کول غیا ور کول دام ثواب دی، ځکه جاندار شیز خدمت کول دی. اوی خساتل دای ساتنه کول دا ټول ثوابونه دي. خو ما شرط په پدې کې دای چې چرته د نه ساروي الله هیر نه کیخه.
شته استاد پدې کې فائدې ډېرې ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم دا مخ کې باندې عطف ته الله پیدا کړی استاد پار ساروی لترکبوا منها ومنها تاکلون ولتبلغوا بشی دغه پار چې تاسو پور تک اور اسېږي پاغي باندې سارو یو حاجت چې تاسو پسینو کې ده ستاسو پسینو کې یو حاجت دنو په سارو باندې سوار شي اور اسه پیادل مشکلی وعليها وعلى الفلك تحملون پدې سارو باندې او پکشتو باندې تاسو پورته کولای شئ د صيغه د مجهول راوړه اشاره د مجبوره صورت کې چې کله انسان بیماری پخپل صلیت نشي خطه است نشي خطه نو خلک یو چتای کنه دغه تحملون وي لترکبوا تاکلوا لتبلغوا دریوانو آیاتو کې دریوانو جملو کې فعل ذکر کو لترکبوا منها صلی په فعل سره ذکر کړه خوراک په فعل سره ذکر کو مقصد په فعل سره ذکر کو مقاصد جدا جدا دي د صلی مقاصد جدا دي څوک صلی کوي د جهاد د پاره څوک علم د پاره څوک د یو مقصد د پاره څوک د بل ويريكم آياته فآيات الله تنكرون خیت است الله تعالی نور دلیلونه توحید یوازې ساروینه نورم خی نو د کوم دلیلونو د الله نه تاسو انکار کوئ کم یو دلیل بنه مانی یو خونه نه کنه چې یو ده افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم آیا دی نګوري پزمک نګرځي پزمک کې چې وګوري څنګه شو انجام دای کسانو د دین وړاندې وو مخکینی حالات خلکو ګورا کې دي چې دای طاقت نو کې دي چې دای مالونه نو زمکه نه وي نه کانوا اکثر منهم واشد قوا اغي ود دین زیات او ډیر سخت په اعتبار د طاقت سره اغي د دینه پشمیر کې زیاتو او طاقتونه سختو واسارن فی الارض او پنخو جوړولو سره پزمکه کې په اعتبار د آبادو اغي زیاتو عادیانو سمودیانو دا آباد نمونی وسمشتا په سعودي عرب کې غرونو کې کورونه جوړ کړي غرونو کې غرونه تراشلی وو داونی به د ویخ نری سي دومره طاقتونه فما اغنانهم ما كانوا يكسبون لرنو کو د دین عذاب هغه کارونه چې دی کول کم کارونه چې دی کول ناغي عذاب دفن کړ د الله د عذاب مقابله کې هو طاقت فائدہ نه کوي آباده فائدہ نه کوي تعداد فائدہ نه کوي فلما جاء رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم سبب دا عذاب ذکر کړي ډېر ناشنا آیت کریمه ده ار کله چې راغلي د رسولان د پخکار دلایلو نو دې سچلو کو فرحوا بما عندهم من العلم دې کې دو تفسیر دي فریحو کم ضمیر کافر و تراجی دے عندهم کم ضمیر کافر و تراجی دے معنیو کا ارکن جرال دی در رسولان دی پخکار موجزاتو نو خوشحال شدا کافران پاغ علم باندې چې د دې سره خوشحال شدي پاغ سره دې سره د علم نه دی پخپل علم باندې خوشاله شو او د انبیاء علیہ السلام علم تدیون قتل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون راګیر کړ دوی لرا هغه خنداګان یا غسی سیدی پاغي پس خندنه کوله انبیاء علیہ السلام علمونو پس دی خاندل او
په خپل علم خوشاله شو. دا ډېر صفت قبیحه په دې کې. انبیاء علیہ السلام علم ته دې کې نه ناستل عزت نه کو، خو مراد د علم نه ګورې دلته علم د دنیا دی. خوشاله شو دوی پاغه سوچ د دې سره د علم نو ذکر د خوشاله ده مراد د دې تکبر دی. دی په خپل علم تکبر وکړو او انبیاء علیہ السلام علمونه رد کړل. مفسرین دلته بیا لیکلي دي دې سره کوم علوم لکه علم د فلسفه د دې سره، علم د ریاضه د دې سره، د ساينس علم دې سره، د طبابت علم دې سره، د لغت علم دې سره. دی انبیاء علیہ السلام ته چې مونږ الله تعالی علم د فلسفه را کړی دی، علم د ریاضه را کړی دی، په ساينس باندې مونږ پوهیو، په طبابت او په ډاکټرۍ په اصول مونږ پوهیو، مونږ به له تاسو درسونو ته کینو. دا تکبر. لکه مفسرین لیکلي چې سقراط حکیم ته ویل شو چې موسی علیہ السلام خبرو ته ولې نه کینې؟ دوی عجیبه خبره ده. موسی په کې چاره وسته منګ مهذب قوم یو، منګ د چا تهذیب ته د چا هدایت ته حاجت نشتا، منګ دا په علم سکو. دیتو یفرحوا بما عندهم من العلم. تکبر کو دی پاس دی سرو د علم نه تک ډیر خلک وسم شتا. هینا مونږ اردو لوستلی شو، پښتو لوستلی شو، د ساسې وخت ځای کو دي درسونو ته ممکن خپل به ګورو کنه کتابونه. دا تعلیم یافته خلک چې وګوري دي دا اکثر د علما داسې سپک ښکاري. مونږ خپل وی پړھائی کولې شو، مطالعه کولې شو کنه، خود ته دا پته نه لګي چې د لوی گمراهي کیا ښه. پړھائی د څه آسان کار دی. د انګلیش ترجمه چې څوک لولي نو انګلیش خو ته نشي زده کولای. بیا ولې په خپل بچو د تعلیمونه کوي، په لکونو روپے لګوي، او په انګلیش کتاب بولچال ولواله، د ساينس ولواله، د کمپیوټر کتابونه ملاويږي، ترجمه ولواله، کورونو کې د داغه مطالعه غانې کوي کنه، هغه کې وغسل لوري ته تیار دی. دا صرف دین دې مړوي لولي دي ښه. جالینوس حکیم ته چاوي جالینوس عیسی علیہ السلام په دور کې عیسی علیہ السلام ته دوی چې موږ ستانه خپو یو ښه تاسو الله را لګلې، موږ سایلم ته محتاج نه یو وي. یا دیم تفسیر د آیه فرحوا بما عندهم من العلم. علم نه مراد د دې شبهات کفریات شرکیه بدعه دي. دی په خپل شبهات باندې د علم ګمان کړو چې کینی دام یو علم دی ښه. شبهات کفریات شرکیه بدعه علم نه دی کنه. لکه استدلال دی کړو په اتباع د ابا او اجدادو، یا دی ویلو لو شاء الله ما اشرکنا، یا دی ویلو من یحیی العظام وهي رمیم. دته شبهات وي. بعضو خلکو په ذهن کې یو شبهه نو دی وی کو دا لوی علم دی ښه، هلکه علم نه دا هو شبهه ده. دریم تفسیر دا ہے فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا کی ضمیر پر راجی شی کافران ہوتا، عندهم کی بضمیر راجی شی انبیاء ہوتا. معنی ہے اس کا ارکن چران دی رسولان دی پخکارا معجزاتو دی کافرانو تکبرو کو بما پا اغصبان عندهم چی دی انبیاء سرو. دی صورت کے معنی بدلش دا انبیاء سر چی کم علمون پاغی باندې دی تکبرو کو آغی پس خندنی شروع کرے، مسخری شروع کرے.
آیت کریمه دلیل لے چې چا د قرآن کریم او صحیح حدیث پیش شي او د داغه مقابله کې نور کتابونه او نور دلیلونه پیش کړي یا په خپل تقلید باندې کله ګلاړي نو دغه سړی د مخکینی باطل پرستو په طریقه روان دی بیا د داغي په منځ کې هیڅ فرق نشته چې د الله او د رسول مقابله کې خپل مولا پیش کړي خپل پیر پیش کړي پلار نیکه پیش کړي شپېته کال او 50 کال مخکینه عمل پیش کړي شیر موږ 50 کالونه دا سیدا کوخه الله وی ددو داغي کافرو منځ کې فرق نشته نبی مقابله کې څنګه عمل پیش کړي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين هر کله چې دی ولید زمونږ ځان وې دې مونږ ایمان وروړ په الله په یووالي داغه او انکار کوو مونږ پاس چې داغه سره شریکان مونږ جوړول باس مونږ وسې مسلمانان کیږو الله یوس ته مسلمان شي تروسه چې چا د قرآن او حدیث مقابله شروع کړي وي هغه به سهالي سورہ یونس 90 آیت کې د فرعون تذکرم وا فرعون هم چې د دریاب منځ ته ورسېد او هلاکت ته نږدې شو نو چې کړي چې اوس ایمان راوړم الله یې اوس راوړي بعض ضعیف روایت کې راځي چې جبرئیل ولدا خټه په خله کې ورکړه چا کلمه ونه ویخه توسیله کلمه وی فلم یکن ينفعهم ایمانهم پس نفع نور کئی ایمان د دوی ته نه دی پس نه دی چې فایده ورکړي دوی ته ایمان د دوی دغه وخت کې د دوی ایمان دی له فایده نه ورکړي لما راو باسنا کله چې دوی زموږ عذاب ولید نو ذکر هو آخره کې الله سنت الله التي قد خلت في عباده سنت منصوب دے منا احذروا او یریږي ځان کې د یری صفت پیدا کې سبب چغي وای او یریږي د طریقې د الله اغنا چې یقینا تیر شوی د پابندګانو خپلو کې مخکینه تاریخونه وګوره د نمرود وګوره د فرعون وګوره حامان او د قارون وګوره وخسر هنالك الكافرون تاوان بخکار شي په دغه ځای کې د کافرانو اوسم تاوانیان دي خو خپل تاوان پد کړي دي دلته وخسر هنالك الكافرون وي تاب آیت محکم تیر شوی آتا آیت کې وي وخسر هنالك المبتلون دلته کافرون زکوي چې دلته د حق مقابله کې دي کنه نو د حق مقابله چې څوک یا کافری د او دانګي چې داغي د پاره شبهات پیش کینه باطل پرستی سبحانك اللهم